په 1979 کې رشیا په افغانستان باندې اټیک وکړو او د هغه نه ډېر زیات افغانان پاکستان ته مایګریټ شو، هجرت یې وکړو. دا یو بین الاقوامي قوانین دی چې کله د یو ملک باندې جګړه وشي، په هغه کې بدامني راشي او د هغه نه خلک مایګریټ شي، هجرت وکړي، نو هغو ته سهولیات، خوراک، پوټ، صحت دا د انټرنیشنل قوانینو ذمهواري ده. اوس موجوده حالات کې په پاکستان کې تقریبا 28 لاک افغان مهاجرین اوسېږي چې په دې کې 15 لاک دا رجسټر دي او دا 13 لاک چې کوم دي دا رجسټر نه دي. سپریم کورټ یو فیصله وکړه د افغان ریفیوج په حق کې چې کم ماشومان دلته پیدا شوي دي هغو ته د افغان پاکستان نشنلټي ملاو شي. دا فیصله د سپریم کورټ ډېره قانوني او بهترینه فیصله ده. د دې فیصلې د وجې به په دې علاقه کې امن هم راشي، روزګار به هم بړاو شي او د ملک اکانومي ورسره هم مضبوطه شي. دا یو داسې فیصله ده چې په دې علاقو کې په دې ملک کې افغان ریفیوج ماشومانو هغو سبقونه ویل، تعلیمونه حاصلول، هغو ته خپل شناخت نه معلوم، هغو ته خپل قومیت نه معلوم، هغو به په دې ملک کې د مهاجرت زندگی تیروله، د بل په سهاره زندگی به تیروله، محتاجه زندگی به تیروله. اوس چې کوم دا قوانین یا د سپریم کورټ ته کومه فیصله وکړه د دې نه بعد به دا خلک آزاد ژوند تیروي، خودمختاره ژوند به تیروي، د ریاست د فلاح دپاره به لګي، د ریاست کې به ایجادات کوي او دا د افغان لپاره د پاکستانیانو لپاره د دې ټول لپاره خوشاین او بهترینه خبره ده. د دنیا دوه قوانین دي، یو انټرنیشنل لا ده، یو ډومسټک لا ده. په هغه ملک سره ستا سره هلته د برث سرټیفیکیټ موجود وي نو دا په هغه ملک باندې لازم ده چې تا له به قومیت درکوي، تا له به شناخت درکوي. دغه رنګې یو افغان ریفیوج چې د هغه عمر 24 سال و، هغه په سپریم کورټ کې دا کیس جمع کړو د 24 سال نه زه بغیر شناخته، بغیر د قومیته په دې ملک کې وخت تېروم، زما پیدایش دلته وشو، زما ژوند دلته تېر شو، زما ملګري دوستان دلته دي، ما ته ازادي میلاو شي، ما ته قومیت میلاو شي، ما ته شناخت میلاو شي چې زه د پاکستان په هره محکمه کې په آزادانه ژوند تېروم، خودمختاره ژوند تېروم او د ملک او د ریاست له ترقي ورکم او دې په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړم. نو سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس عطر من الله یو بهترینه فیصله وکړه، په دې بنیاد باندې وکړه چې کم افغانان په دې ملک کې پیدا شوي دي او هغو سره د برث سرټیفیکیټ ورسره یو نو هغو ته د پاکستان قومیت، د پاکستان نشنلټي د هغو ته میلاو شي چې هغې خپل تعلیم، خپل روزګار، خپل ژوند، خپل ازادي دا په ښه طریقه سره، په ښایسته طریقه سره مناو کړي او په دې ملک کې د ملک کم قوانین دي، د ملک کم لا ده، د دې په بنیاد باندې دلته وخت تېروي. نو دا یو بهترینه او خودمختاره او د افغانانو پیدامن ورسره د پاکستان